بسم الله الرحمن الرحيم ولقد جاءكم موسى بالبينات ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون. بني اسرائیل تذکره روانه چې جرمونه په جرمونه به کول. حضور پاک ورته وی په هغه پیغمبر زما د امت ایمان دی چې کم پیغمبر ستاسو په موجودګۍ کې وو یا تاسو له کتاب وروړی وو، خو چې نوې شریعت راشي نو رستنې شریعت منسوخ شي چې کم حکم په دویم شریعت کې پاتې په هغې عمل کیږي. اوس تورات، زبور، انجیل د دې حکمونه الله منسوخ کړي دي، خو چې کم حکم د تورات په قرآن کې دی نو په هغې باندې عمل کیږي. خو په هغې کې یو مختصر تذکره به کېده او قرآن د هغې جامع معنی مثال دی. اوس مثلا په تورات کې د څه خاص شیزونو ذکر شوی دی، په هغې کې رب ذوالجلال فرمایي چې فحاشي مکوي، مطلب زنا مکوي، زنا نه ځان اوساته. اصل سبب چې کم دی نو زنا نه ده. قرآن د هغې تذکره کوي لا تقربوا الزنا انه کان فاحشا ومقتا، چې ته د دې سبب ته نږدې کېږه چې د دې سبب کم یو کار دی چې هغې ته ته نږدې کېږه ته به په ګناه کې مبتلا کېږې. اصل شي سبب دی. اوس چې یو سړی ښځې ته ګوري، پیغمبر وی د سترګو زنا ده، په ژبه ورسره نامحرمې سره خبرې کوي، وی د ژبې ګناه ده، هغه طرف ته قدم اخلي نو د خپو ګناه ده. نو اصل شي قرآن چې ذکر کوي نو هغه وی سبب فحش دی د زنا، او په فحش کې اولنې جز چې کوم دی بې حیایي ده، چې دې سره به انسان بې حیا شي. او پیغمبر وی اذا فاتک الحیا ففعل ما شئتم، چې کله د حیا ختمه شوه چې څه کې کوه، مطلب دا نه چې تا ته اجازت شو، بیا چې ته یو کم عمل کې نو تا ته به هغه عمل بد نه ښکاري، ته به ګناه کې، هلته به پې فخر کې، دلته کې به زنا کې، په هغې باندې به ته فخر کې چې یاره وګوره ما خو زنا وکړه، زه خو لوی مجرم یم، او خوشحالیانې به پې مناوې. اسلام چې کله د یو خبرې تعلیم ورکوي نو په هغې کې د هر یو خبرې ډېر لوی کردار وي. نو د قرآن حکم یو عجیبه حکم دی په دې کې چې لا تقربوا الزنا انه کان فاحشا ومقتا، دا به تا رسوا کی، په رسوایۍ لاره باندې به روان شي. نو اصل شیز په دې کې حیا ده، اصل شیز په دې کې پرده ده، د هغې سبب چې جوړېږي نو بیا ښځه جوړېږي. لکه د زنا سبب چې جوړېږي سړیم څه ښه نه دی، خو د ښځې لباس جوړېږي، د هغې چال چلن جوړېږي، نو د دې شي نه ځان ساتل پکار دي. حضرت عیسی علیه السلام یو ځل په یو قبرستان باندې تیریږي نو یو کس یې وکته، بني اسرائیلي و، نو هغه ډېر زیات جړل یو قبر ته. د هغه ښځه بې انتها ښکلې ښځه وه، ډېره زیات ښایست الله ورکړو، د دې یو بل سره ډېره مینه وه، هغه ترېنه وفات شوې وه، هغه ترېنه مړه شوه، د قبر ته ناست دی جړلې چې یاره ما ته خو به په دنیا کې داسې بل څوک میلو نه شي چې دومره مینه ما سره کړي، زه ورسره دومره مینه کوم. حضرت عیسی علیه السلام پې تېرېږي او ورته څه چل شوی دی؟ وی داسې ښځه مې وفات شوې ده. نو ورته وی ژوندی کم دله د الله په حکم؟ نو وی دې نه بله غټه خوشحالي خو نشته. نو قبر والا ته کوم باذن الله، د خدای په اجازت سر را پاسه. نو د هغه قبر نه یو تور ابشي را پاسېده، چې را پاسېده ورته دا خو خطایه کې وي، یاره زما د ښځې قبر دا بل دی، اته وی واپس بند شه، هغه واپس یې بند کو، خبره ختمه. چې بیا ورته کوم باذن الله دې قبر نه یو ښکلې شانتې حسینه جینۍ را پاسېده، ورته دا دې ښځه ده وي او دا مې ښځه ده. دواړه کور ته لاړه، چې کور ته لاړه دا سړی ورته وایي زه ډېر بې انتها ستړی شوی یم، ته څو ورځو نه وفات شوی، ما در پسې ډېر زیات وجړل، بس زه به اوس دا
سر ستا په دې غېږه کې کېږدم او زه به لږ آرام وکم او یې ډېره ښه ده چې دې سړي سر ایښی دی دی اوده شوی دی آرام یې کولو په دې کې بادشاه تیریږي د بادشاه پروټوکول هم یو عجیبه پروټوکول دی او د هغه ښایست د هغه حسن د هغې نه زیات ښکلی دی د بادشاه په دې نظر پروزي د دې په بادشاه نظر پروزي نو دې په خپله باندې د خپل خاوند سر لاندې کې خو بادشاه له ورځي وایي زه ستا وینځه یم ستا غلامه یم ما ځان سره قبوله که بادشاه وی دومره ښایسته دی ښځې هغه ځان سره بوتلې ده چې محل ته تلې نو دا سړی ګرځي پاسېدو پریشان او ژړلې ښځې نشته یاره ما خو دومره په فریادونو په جړاګانو رب نه وغوښته خو نشته چا ورته وی ستا ښځه خو محل کې ده چې هلته لاړه بادشاه ته وی بادشاه سلامت ته انصاف کوونکی ښکارې دا سړی چې کله چاته مطالبه کوي او که هغه سړي کې هغه صفت نه وي د ځان نه پکې هغه صفتونه وایي چېرې ته خو دومره ښه سړی وې دومره نیک سړی هغه د هغې بیانات ورته شروع کړي نو دوم د بادشاه بیانات شروع که ورته وایي ډېر لوی احسان به دې را باندې چې زما دا ښځه دې راله واپس راکړه او دا خو هغه ښځه ده چې دا وفات شوې وه د دنیا نه تلې ده دا خو د زمانې پیغمبر حضرت عیسی علیه السلام په دعا باندې رب دا را ژوندی که ښځه وایي بادشاه سلامت دا سړی دروغجن دی زه خو ستا وینځه یم دی خو زه پیژنم نه او دی په ما د مرګ الزام لګي زه خو ژوندی یم فجاعتن په دې وخت کې حضرت عیسی ابن مریم را دی علیه السلام چې کله راغی دا ورته وایي زه خو هغه غلام منه یم او ورته ته یې چې رب نه مې وغوښته را ژوندی که ورته وایي وی زه به واپس رب ته یم چې تا نه به روح واخلي او ورته نه نه زه هغه غلام زه ستا هغه ښځه نه یم زه غلامه یم او وایي زه د الله په اذن واپس وفات شه که ته هغه غلامه ته هغه ښځه د الله په اذن واپس وفات شه دا سړی چې کله را خپل هوش حواس کې راغه نو دی وایي یا الله لویه توبه مې ده درته د دنیا مثال دا دی دا فتنه ده حالانکې هغه ورته دومره وجړل چې یا الله زما دا ښځه ماله واپس راکړي د پیغمبر په دعا ښځه واپس راغه او هغه دومره بې وفا وخته چې خپل خاوند د پزې پرېښو لاړه بل سړي پسې نو دا دنیا ده د دنیا پسې ډېر وګرځه ډېر ورپسې ځان ستړی که اخره انجام ستا څه شی دی مرګ دی کیسه دې ختمه شوه خو د دنیا معاملاتو کې دومره ملوث یو چې هلته مو رب خفه کړی دی رب مو هېر کړی دی اسلام د ښځو په باره کې ډېر زیات معتدل دین دی ښځو باره کې اکثریت خلک دا اعتراض کوي چې یاره ښځه څوک ووژني نو په هغه سړي باندې نیم دیت دی شریعت وایي چې یو سړي له 100 اوښان ورکې د هغې قیمت ورکې نو د ښځې به 50 ورکې نو ښځه وایي ما سره انصاف نه کیږي نو دا د دې بېوقوفتوب دی که نه ګوره چې خاوند مړ شي نو د هغې پیسې چاته میلاویږي چې څوک یې ووژني او وی روغه کو پیسې چاته میلاویږي ښځې ته میلاویږي که نه ښځې ته څومره پیسې میلاو شوې پوره د 100 اوښانو قیمت په حساب 1 کروڑ روپۍ واچوه ده په 1 کروڑ روغه وشوه قیمت چاته میلاویږي ښځې ته میلاویږي او چې ښځه څوک ووژني سړي ته څومره میلاویږي 50 اوښانو قیمت نو فایده چاته ده فایده ښځې ته زیاته ده سړي ته زیاته نه ده سړي ته خو به کمې میلاو شي ښځه هم دې لاړو پیسې به مو ته لږې میلاو شي دا شانتي د ښځې ګواهي د 2 سړو په نسبت معتبر ده یا به یو سړی وي یا به 2 ښځې وي د هغې ګواهي معتبر ده ښځې باندې شریعت بوج کم اچي ګورې دا یاد وساتئ اوس یو سړي قتل وکړو نو سړی خو بیا هم یاره لاړ بشي تاڼه کې به هم وخت تېر کړي کچارو کې به هم وخت تېر کړي منډې تړلې به هم وایي ځان خلاصولو کوشش به هم کوي او که ښځې ته دې ویل یوازې په تا جرم دی تا قتل کړی دی به ته په ژړا شي ما څه کړي دي او یا که ښځه د چا ګواهي ورکړي چې یاره دا ښځه په دې ځای کې موجود وه نو دې ګواهي قبول نه ده ځکه چې بله ښځې ورسره ملګرې نه شریعت وایي چې په دې ښځې بوج زیات رانه شي یو بل هم ورسره ملګری که بله شته که نشته که بله نشته وي ته بري زه د قتل په ګواهانو کې هم نه راځې نو دا شریعت دې له عزت ورکړی دی خود د روشن خیاله زمانه ده ورته وایي تا نه چې دی نو هغه خپل حقوق یې در نه واخېسته تا ته ازادي نه میلاویږي ګوره
اسانه خبره درته کوم، کله چې یو ښځه په کور کې په عزت باندې پاتې کیږي کنه، په حیا عزت باندې یو ښځه راځي پیغمبر له یا رسول الله وی سړو رانه یو سبقت وړی دی ډېر مخکې شو، تا سره په جهاد کې شامل شوي دي، تا سره قتال کې شامل شوي دي، تاسو سره په جماعت کې شاملېږي، په مجلس کې در سره ناست دي، مونږ خو د سړو خدمت کوو، بچي وله سنبال کو، د مال حفاظت وله وکړو. رسول الله سړی خو ډېر مخکې لاړه، حضور پاک ورته فرمایي وی کله چې یو ښځه د خپل بچي دپاره شپه کې راپاسي، بچی جاړي، پی غواړي، بیمار دی، وی چې دا ښځه راپاسېده د دې بچي خدمت یې وکړو، حضور پاک ورته وایي وی د هغه مجاهد اجر دې ته ملاویږي چې کم د خپل هغه قوم لشکر حفاظت کوي، ټوله شپه ویښ دی، او وی کمه ښځه د خپل خاون خدمت کوي، د کور کارونه کوي، او یا په کور کې په خپل وخت باندې منځو کې وی د سړی خو چې تکبیر اولاد پاتې شو نو هغه اجر بیا نه دی، جماعت ته لاړو جماعت ته نه شوی دی، نو وی ښځې ته د دې منځ په بدله کې الله د تکبیر اولا ثواب ورکوي چې امام سره په پیله الله اکبر باندې ودرېږي. نو څومره لوی عزت ولا شریعت ورکړی دی. بیا چې کله دا یو جینۍ مړه شي، جینۍ یا چرته زړه شوه وادي نه دی شوی، روایت کې راځي وی دومره عزت دی له شریعت ورکوي وی چې د قیامت په ورځ باندې به دا د شهداو په صف کې راپاسي. په دنیا کې به ورسره معامله د عامو خلکو کیږي، خو محشر کې مرتبه دومره لویه شوه چې شهیدانو ځان شهید کړی دی، هغه سړی سړی روټۍ په دې غرونو کې خوړلې دي، او هغه د جنګېدلي دي، ګولۍ خوړلې دي، په تورې سرونه کټ شوي دي، هغه شهداو سره به دا صف کې راپاسي. خو بیا چې کله د دې ذمهواري ډبل شوه، شریعت ورته وایي د خاوند خدمت وکړه، خاوند ته وایي وی د دې خدمت وکړه. په دنیا کې یو سړی د بل سړي سفارش کوي، یاره زه یو ځای ته ځم زما څه کار دی، خو زه به د هغه سړي د عهدې نه لوی سړی ګورم، یاره چې د زما شفارس مې رد نه کړي، د چا شفارس پلار کوي، د چا مور کوي، د چا ماما کوي، د چا تره کوي، څوک ناڅوکې شفارسي وي. او د ښځې سفارش رب په قرآن کې کوي وعاشروهن بالمعروف، وی تاسو دې سره بهتري طریقې سره وخت تېروئ، ظلم پې مه کوئ، زیاتې پې مه کوئ په دې ښځو باندې. د نور چا باره کې الله تعالی سفارش نه دی کړی، او د ښځو باره کې سفارش کوي، نو دا لوی عزت شو که نه شو چې بیا په ښځې باندې بوج ډبل شي، ماشوم راځي، ماشوم پیدا کیږي، نو په هر یو قدم الله دې ښځې له ډېر نیک اجر ورکوي. بیا خدا پرېږده چې ښځه خپلې مور که رځي، اسې ښځې مور که رځي که نه، خو چې مور که رځي نیت دې پکې دا وساتي چې یاره زه د مور زیارت له دې د وجې نه ځم چې الله راضي شي، د الله رضا دپاره ځم. نو وایي چې کله راځي، روایت کې راځي وي په یو قدم باندې رب دې لا 100 نیکی ورکوي، 100 ګناهونه معاف کوي، او په جنت کې 100 درجې دې له ورکوي. او یو درجه څومره ده؟ د 9 ځمکې نه والې تر 9 اسمانه پورې یو درجه ده. نو څومره لوی اجر عزت دی له شریعت ورکه. او بیا چې کله مور شي او د بچی تربیتو کې مونږ خو پلینینګ کوو چې یاره زما واده شي، زما به بچی پیدا کیږي، نارینه بچی مې پکار دي، زنانه بچی مې پکار دي، خو د هغې د تربیت پلینینګ مونږ نه کوو. خو چې کله زما بچی زما د لاس نه ووته، نو بیا زه سوچ کوم اوه بچی مې لاړو د لاس نه. ابتدا کې د بچی پلینینګ کوه. خواجه قطب الدین بختیار کاکی رحمت الله علیه یو لوی شیخ تیر شوی دی، په زرګو خلفا مریدین ډېر زیات د هغه خلفا و. دی فرمایي خپله واقعه وایي چې کله وړوکی و، چې کله دی پیدا شو نو ښځه او خاوند خپلو کې کېناسته. ګوره سوچ دی که نه. ښځه وایي ویره وي زمونږ دا بچی به څنګه الله ته زیات نږدې شي، زه دا وایم چې زما دا بچی به څنګه د پیغمبر په سنتو باندې زیات عمل وکړي چې الله ته د دې بچي قرب حاصل شي، دا الله ته ډېر زیات نږدې شي. دا د میندو سوچونه ده. مونږ خو چې بچی روانې کوي، بچي ته گیم ولګوه، موبایل ولا ورکوي وها، دا مونږ د بچي تربیت کوو.
خو ابتدا کې مې دا سوچ نه کړی بچی رانه دلته روان شي. بیا وروستو خفګان کو چې یاره بچی مې بدعمله دی، بچی مې نشه کوي، بچی مې بدو خلکو سره ګرځي. او دا د دې صورت نه دی. نو چې کله بختیار کاکی اصل کې په هندوستان ژبه کې روټۍ ته ویلې کېږي. ښه هندوستانی ژبه کې اصل نوم د بختیارو قطب الدین بختیارو که بختیار الدین قطبی و داسې نوم یې. نو دی وی چې یاره زه به کور ته راغم، امام ورته وی مدرسې نه سکول نه چې یاره ماله روټۍ راکه. هغه ورته روټۍ خو چاله نشم ورکولی، روټۍ خو الله خلکو له ورکوي. نو مورې الله نه به څنګه غواړم؟ وی 2 رکاته وکړه، د هغې نه پسته بیا دعا وغواړه چې الله روټۍ راکړي. مور بیا روټۍ پخه کړې وه او هغه بیا چېرته المارۍ کې ایښې وه. ورته به یې بچې وګرځه کوټه کې به چېرته پیدا شي. چې کله بیا دعا وغوښته نو هغه روټۍ به هملته پرته وه، کور کې به وګرځېدو. یو ځل یې مور چېرته تلې ده، څه پروګرام له تلې ده. په دې وخت کې مور سره غم دی، په سترګو کې اوښکې ځې راځي چې یاره زما بچي د عقیدت به خراب شي، چې کم د ده دا سوچ جوړ دی دا به خراب شي. 3 میاشتو نه زه په دې بچي محنت کوم هسې نه یو ورځ زه نیمه نو زما د دې بچي به سهلي. نو چې کله کور هغه ځای نه راووته، بورکیا واخېسته، په لاره کې جاړي چې څه حالت به چې هغه بچی اوده دی. دا وایي زه شکر دی بچی مې ستړی شوی دی، اوده دی. روټۍ پخه کړې ده هلته ایښې ده. ورته بچی ته به ستړی شوی، پاسه روټۍ وخوره. بچی حشاش بشاش پاسي، مورې ما روټۍ خوړلې ده. بچی چېرته وه؟ وي هماغه شانتې دعا مې وکړه او الله راته روټۍ ایښې وه. خو نن یو عجیبه نظاره وه چې ما روټۍ وخوړه، داسې مزه وه چې په دې نور وخت کې چې کومه روټۍ مې غوښتې د هغې مزه نه وه. مورې لاس اوچتي الله وي تا زما لاج وساتلو، زما د بچي د تربیت لاج دې وساتلو. داسې میندې چې دې کور ته راشي زمونږ بچي به روان شي، چېرته هم نه روانېږي. زمونږ ښځو ته اغیارو په ذهن کې اچولي دي چې په تا ظلم کېږي، بوج دی در باندې د خاوند خدمت به نه کې، د اسخر خدمت به نه کې، کور کې به د خواښې خدمت نه کې. خیر دی چې یو ښځه چېرته دفتر کې کار کوي 100 کسان له پخلی کې، خیر دی. خیر دی چې یو ښځه په جاز کې ایئر هوسټ شي او هغه په جاز کې 200 پسنجران له خوراک ورکړي، خیر دی، روشن خیاله ده. خو چې کور کې د خاوند خدمت کوي نو دا په ښځې ظلم دی، دا په ښځې باندې پابندي ده. قابل قدر محترمو، د ښځو ذهن کلو کې دا خبره ورته ور ورسوئ. یقینو کې زمونږ لوریانې چې بل کور ته لاړ شي نو بیا خلک فریاد کی چې دې نه زما نه واده کول، خو دې حده پورې ورسي چې هغه خواښیانې دومره حده پورې مجبوره شي چې د کور یې وشړي. داسې حالات روان دي. او بیا پکې خبرې نور راځي، اغیار دا وایي هغه وایي. دا څه چل دی؟ هم هغه د میډیا استعمال زیات دی، فحاشي زیاته خوښوي، عیاشي زیاته خوښوي. د یو سړي به د یو روټۍ وس کېږي، هغه به تېنه 4 غواړي. یو سړی به 2 ډوډۍ ورکولی شي، دا به تېنه 8 غواړي، چېرته نه پیدا کړي. او بیا هم د دې د وجې نه خاوند مجرم شي، کله جرایمو ته لاس کړي، کله غلطو ته لاس کړي. نو په دې کې لږ احتیاط پکار دی. د خبرې مقصد دا و اصل کې چې یاره د کور تربیت بهتر پکار دی. او قرآن چې کومه خبره واضحوي نو هغه دا واضحوي چې ښځې د بې حیایۍ او د فحاشۍ نه وساتئ. تاسو د اغیار ملکونه ګورئ که نه، سویډن نوم به تاسو اورېدلی ملک دی که نه، دومره مالداره ملک دی که نه. مونږ چې کله بجټ پیش کوو ستاسو په دې ملک کې، زمونږ د پاکستان کې، نو مونږ دا وایو په دې کال کې دا خساره وشوه، دومره $1,000,000 په مونږ جرمانه ده او دومره چې کم دی قرضداره شوي، مونږ دا وایو. هغې خپل چې کله بجټ پیش کوي د منافع پیش کوي، په دې کال کې مونږ دومره نفع وکړه، دومره زیات دولت ملک ته راغو. هغې وایي که 6 کالو پورې زمونږ په دې ملک کې څوک کار ونه کړي، صرف خوراک او سکاک عیاشي کوي، وی زمونږ دولت نه ختمیږي. دومره مالداره ملک دی. هغې کې ښځې ته کل عام اجازت دی چې کوم سړي سره اوسېږي، د خوراک سکاک اجازت ورته عام دی. خو په هغه ملک کې د طلاق ریشه څومره ده پته درته؟ 80% ښځې طلاقې شوي دلته. او په هغه دومره عیاشۍ کې ګوره مونږ ولې پریشانه یو؟ رزق له پریشانه یم، رزق مې نشته یاره. نور ولې پریشانه یم؟ یاره کور جوړ کړم، کور مې نشته.
گاډی واخلم روټۍ مې ښیي او ښایسته خوشګواره زندگی مې خپلې ښځې او بچو سره تېرېږي دا غواړو په ژوند کې هغوی ته دا هر څه مهیا دي خو ټولو کې زیاتې په ټوله دنیا کې راجمع کې دومره خودکشیانې څوک نه کوي چې څومره په سویډن کې کېږي ولې د زړه سکون نشته زمونږ پاکستان وګورئ که ډېر هر څنګه دی د طلاق ریشه اوس لږه زیاته شوې ده پهله 100% و اوس 8% شوې ده خودکشیانې په دې کې ډېرې کمې به د خلکو وګورئ ولې سکون دی سکون ولې دی چې الله والا خلک لګیا دي تا رابلي دي قرآن طرف ته ته وایې زه ځان غورځوم جهنم ته درته وایي نه جهنم ته ولې ځې د دنیا زندگی خو ختمه ده 50-60 کاله عمر به دي آخره کې بیا چرته ځي یاره قبر زندگی ختمه قبر بند څوک دو عالم نه راځي سلسله ختمه درته وایي دومره وکړه چې د وجود کې ځان سره وړی شي او د محشر په ورځ باندې هغه مخکې کولی شي روایت کې راځي وی چې کم سړی مړ شو د قیامت شروع شو بس تیریږي په هغه تیریږي زه څه خبر یم زه خو ښه ښایسته اے سی ته پروت یم کولر پکې مې لګولی دی کلې فرنیچر مې دی ښکلې ګاډی دی را سره بس زه په مزو کې یم که هغه حرامه کړي که حلاله کیسه ختمه ده د هغه نو فحاشي کمولو د هغې لوی سبب دا دی چې پردهداري راولې بچو ته برقې واچوئ لوریانو ته ستا برقې وله روړئ لوپټې وله ورکې نن سبا زمونږ وړې وړې بچې وګورئ بازار کې زه تللی وم د سکول کې اکثر پروګرامې ما د لور د کپړو ضرورت شو چې یاره دې له داسې کپړې راوړه په ثابت صدر کې ګرځېدلی یم ما ته د پوره لستوڼو کپړې نه دي ملو شوي نه ملاویږي په بازار کې بچو ته یې راته دا مهیا کړي دي بچو ته د پوره لستوڼو کپړې اچوئ د دې عذاب به والدینو ته ملاویږي ګوره د دې نه ځان وساتئ نو په تورات کې حکم دا و چې یاره زنا مه کوه تفصیلي به قرآن کې ذکر کو تورات کې وایي غلا مه کوه قرآن وایي والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما چې چا غلا وکړه حکم یې څه دی لاس ترې نه کټ کا یو سړی غلا کوي د غلا باوجود باندې هغه ته پته ولګي فلاني مې غلا کړې ده او زما مال بل ځای کې محفوظ کړی دی او هغه لاړ شي د هغه د اجازت نه بغیر هغه مال راوچت کړي نو دا خو غلا نه شوه خپل مال یې واپس راوچت کو هغه د دا اختیار دی خو چې په ناجایزه طریقه یو سړي ته په دې غم پریشانی ورسي نو شریعت وی لاس یې کټ کا د چا لاس دې کټ کو هغه به چېرته جرم وکړي یو واده کړی سړی راپاڅېدو زنا یې وکړه شریعت وی سنګسار یې کا ته یو دوه کسان خو دلته سنګسار کا ته ګوره کم سړی زنا کوي ته یو دوه ښځې خو سنګسار یې کا کم یو سړی زنا کوي یو دوه غله راټینګ که لاسونه ترې نه کټ کا هغه دی په جده کې ماشومې سره یې زیاتي کړې وه 3 کسانې هلکان ګیر کوم هغه ټیم یې سرونه ووال چې داسې قانون دی یو ملک وي نو هلته به څوک جرایم وکړي د جرایمو نه به لرې تښتي چې جرم کې سل ځل به سوچ کړي چې ژوند مې پکې خطره کې دی نن سبا زما د بچې عزت محفوظ نه دی د زوی عزت مې محفوظ نه دی نو زه به څنګه په دې ملک په امن کې اوسم په شریعت باندې عمل ډېر کم دی قرآن کې وایي تورات کې وایي قتل مه کوه او قرآن د هغې قتل سبب ذکر کوي سبب یې دا ذکر کوي قتل مه کوه چې کم بیجا قتل اسراف فی القتل اسې فضول قتل مه کوه خو که چېرته چا قتل وکړو نو بیا څه وایي وایي د ده ورثاو ته اختیار دی راپاسه قتل یې که خو بیا هم دا د ګورې زیاتې به پرې نه کې اسې نه پهله ترې پوزه کټ کې غوږونه ترې کټ کې لاسونه ترې کټ کې هغې نه پسې قتل کې نه بس صرف یې قتل کا ظلم بیا هم ورسره مه کوه او که معاف کې نو په دې به الله تعالی اجر درکړي نو قرآن د هغې بیان واضحه کوي په تورات کې د هغې حکم واضحه نه مقصد د خبرې دا و چې کله به دې بني اسرائیلو ته پیغمبر وایي راشه ایمان وړه یهودیانو ته به وي ایمان وړه یاره پیغمبر دې منو خو مونږ ستا کتاب تا سره نه منو نو رب په دې ډېر خفه شو پیغمبر به هم پې ډېر زیات خفه کېده د دې جرایم ورځ په ورځه باندې زیاتېده واده به وکړه وادې خلاف ورزي به وکړه ولقد جاءکم موسی بالبینات چې کله موسی علیه السلام واضح بینات سره راغو نشانیانې ځان سره وړې معجزات یې راوړه څه معجزات یاره کونټۍ نه به ازدهه جوړه شوه موسی علیه السلام زبردسته معجزه لاس به ترخ کې و چې را مخامخ به کو هغې نه به لویه روشنۍ خطه داسې څوک 11 ذکر کوي څوک 9 معجزې ذکر کوي د موسی علیه السلام معجزې وې
ثم اتخذتم العجل من بعده وانتم ظالمون دا غي نه پس تاسو دا غوا بچی رونی دا غ پرستشم شروع کو عبادتم شروع کو تاسو غډیر لوی ظالمانی ظلم امتحان وکا چې پیغمبر تاسو له کتاب د پاره لاړو دا غي نه پس تاسو ځان سره ظلم وکړو واید اخذنا میثاقکم او چې کله موږ د دین واده واغستا ورفعنا فوقکم الطور وی د دې د سرونو د پاسه موږ کوه تور او درولو خذوا ما آتیناکم بقوة واسمعوا وی واخلی او وی واوري چې سمې دله درکړي دي په زبردستی باندې واخلی په شریعت کې جبر نشته خو هغه مسلمانانو او د مسلمان سړي حکم څه دی من بدل دینه فقتله چې کم سړی خپل دین بدل کی حضور پاک وی دی قتل کی دا مرتد شو نو دی ایمان نوړ په پیغمبر باندې دا غي نه پست دی مرتد شوی وو نو پدی باندې جبر چې کم دی هغه لازم الله په کوه تور ادرولو ایمان نوړي کی نه دی لاندې چخړې کوم نو دی سوی قالوا سمعنا من خورید وعصینا او پړو کی وی من وی واو خورید خو منوی در سره نه زکه د مشرک نه د منافق عذاب سخت دی ګوره مشرک بیا هم شرک منافق خو درته وایي چې تا سره یم او بعد کې بیا دله رستو کندې کني او شریعت له دې نقصان ورکوي تا له نقصان ورکوي نو د هغه عذاب ترې نه سخت دی کې هغه نفاق راغو واشربوا فی قلوبهم العجل بکفرهم وی د دې زړونو د هغه بچړې چې کم د غوا بچو د هغې اوبیس کلی وي مطلب دا دی چې د هغې مینه اړه دومره ګوشی وه چې دی وی زمونږ خدای خو همدا یو دی العیاذ بالله حق الله نه انکار کو قل بئس ما یأمرکم به ایمانکم ان کنتم مؤمنین وای هی وکاس چې تاسو مؤمنان وي تاسو ته خو امر داسې وشو د ایمان خو تاسو هغه ایمان خپل خراب کو بئس ما یأمرکم به ایمانکم ډیر خراب امر دی تاسو د ایمان خراب حکم دی چې هغه ایمان هم بالکل زایله کړی دی او لوی مجرمانی ای پیغمبره تو ورته وایه قل ان کانت لکم الدار الاخرة عند الله خالصة وی کچرته تاسو دا وایې یهودیانو به ویل چې مونږ جنتیان نور جنتیان نشته وی دا مسلمانان ابس لګیا دي صرف مونږ جنتیانو وی ښځه دي ته ووایه قل ان کانت لکم الدار الاخرة عند الله خالصة کچرته صرف خاص تاسو د پاره د آخرت وي آخرت صرف تاسو د پاره وي من دون الناس د دې نورو نه علاوه ښځې فتمنوا الموت ان کنتم صادقین زی د مرګ هغه مرګ خواهش وکړئ که چېرته تاسو رښتیا کوي حضور پاک ټول یهودیان را جمع که وی تاسو دا وایې چې مونږ جنتیان یو یا مونږ دا وایو وی ښه تاسو د مرګ تمنا وکړئ چې الله دې مونږ له مرګ راولي او وی که چا دا تمنا دلته وکړه حضور پاک ورته وایي مری به م اوچې شي هم دلته به مړه شئ نو ټول وتښتېده چې کم سړی د رب خواهش لري نو هغه د مرګ تمه کوي حضور پاک د مرګ غوښتنه منې کړې ده چې مرګ به نه غواړی خو چې یو سړی دومره په اعمالو کې ورسي چېره یا د فتنې یره وي ورسره چېره په فتنه کې مبتلا کېږم نو د مرګ هغه تمه کولی شي یا څنګه د حضرت عمر رضی الله تعالی عنه چې کله هغه وی یا الله وی فتنې زیاتېږي وی الله ستا د ملاقات اشتیاق زیات کوم ځان ته مې وبلې صحابه وی میاشت نه وه تېره چې حضرت عمر صاحب مرګ راغی دغه شانتې حضرت ابراهیم علیه الصلاة والسلام چې کله ملک الموت راځي ورته وی وخت پوره دی ورته وی یو دوست د بل دوست روح څنګه اخیستی شي هغه له خو مرګ نه راولي او رب وی چې ابراهیم خلیل الله خدا رب دوست دی اور دا فرمائی رب ذوالجلال فرمائی وی دوست وی او د دوست د ملاقات نه انکار کې چې دا خبره او کوي زر می روح قبض کوه چې رب لازم نو هغه خواهش چې کله د دنیا په فتنو کې مبتلا کېږي بیا د مرګ سوال وکا په ګناه کې مبتلا کېږي بیا د مرګ سوال وکا خو اسې د مرګ سوال کول منې دی مرګ سوال نشي کولی الله تعالی سوی ولن یتمنوه ابدا دی بکلم تمنا اونکی د مرګ بما قدمت ایدیهم وجه صدا دی چې مخکې ځان په داسې لیږلي دي دی دا نشي پوره کولی نو د مرګ تمنا به څوکي والله علیم بالظالمین وی الله تعالی خبر دی په هغه ته علم شته د هغه کسانو چې کم ظالمان دي
حضور پاک په بچو کې ټولو کې ګرانه چې کومه وه نو هغه حضرت فاطمه رضی الله تعالی عنها وه. حضور پاک ورسره ډېره بې انتها مینه کوله چې کله به د سفر نه راغې فاطمې رضی الله تعالی عنها له به راغې خو د هغې حیا هم نااشنا حیا ده د فاطمې رضی الله تعالی عنها. کله به چې د سپوږمۍ د څوارلسمې سپوږمۍ به ودا لږه واضحه ښکارېده یا به میاشت راووته نو چې دی به کته نو حضور پاک ورته فاطمې میاشت وګوره یا رسول الله وی نه ګورم. وی ولې؟ وی دی وخت کې دا سړی م دې ته ګوري او وی زم ګورم. وی هسې نه زما او د دې سړو نظر یو ځای په دې باندې پرونه ځي. الان کې منې خو نه ده چې یو سړی یو سپوږمۍ ته ګوري یو ښځه م وګوري هغه په خپله پرده کې د دې په خپل خپل ځای کې ولاړ دی خو د حیا انتها یې وه. یو ښځه وله راځي ورته وایي په یو قوم کې مې دا وکته چې د هغې جنازې به تېرېدې په هغې باندې به یې کپړه یا چرته څه د پاڼې بیا پې اچولې وي د کجوریا وي دا مې ډېره زیاته خوښه ده. نو دا چې کم مونږ د زنانو په دې کټ باندې دا پرده اچو نو دا هم د حضرت فاطمې رضی الله تعالی عنها خوښه کړې وه. اول د هغې په دې کټ باندې اچولې شوې وه چې کله مرض الوفات کې حضور پاک له راځي په حضور پاک ډېر زیات تکلیف و. هغه بیا د فریاد اواز خلک وی وای مورې که نه نو حضور پاک په همداسې اواز د فریاد نه کولو. تکلیف و رونو د مرګ سخته ډېره زیاته ده. ګورې دومره بې انتها زیاته ده چې یو پیغمبر هغې ته فریاد کوي. مونږ اعمالو اندازه دې مونږ په خپله واخلو. ټوله ورځ دروغ وایو ټوله ورځ دوکې کوو. منځونو حالت هم داسې دی چې مونځ کې ودرېږم د دکان حساب شروع کړم چې مونځ ته ودرېږم د کاروبار سوچ شروع کړم چې یاره څومره منافع مې کړې ده څومره نقصان مې کړی دی. یا که چېرته زه کښېنم په ممبر باندې دا خواهش به مې چې یاره زه څومره زر مشهور شم څومره زر به خلکو ته بدې ردې ووایم. یقینو کې ډېره غلطه خبره ده. مونږ د خپل اصلاح دپاره هم ناست یو چې مونږ کې هم ډېرې کوتاهیانې دي. ورځ په ورځ په زوال باندې روان یو. هر سړی په میډیا د خپل ځان مشهورتیا دپاره نښتې دی چې زه به څومره زر مشهور شم. یاره داسې یو نوې خبره وکړه په ممبر باندې کنځل وکړه په میډیا باندې کنځل وکړه ته به مشهور شي. یا داسې یو حرکت وکړه چې هغه بالکل د شرع خلاف وي ته به مشهور شي. های های دین باندې خپه یږده او ځان مشهور کوه. هسې یو خبره ته کوم ډېر خلک هم وکته څومره مشهور وي څه وخته پورې کال نیم مشهوري نام و نشان یې ورک شي. کم داسې قیامته پورې مشهور کېږي. خلک چې یادي هغه صحابه یادوي هغه پیغمبر یادوي چې قدم اخلي وي سنت داسې چې خپه یکدم د پیغمبر حلیه داسې دې له تیارې وکړئ. ګورئ پیغمبر فریاد کوي د مرګ په وخت کې. په دې وخت کې فاطمه رضی الله تعالی عنها نږدې کېږي نو ولې وجړل بیا ورته حضور پاک خبر وکړه خوشحاله شه ډېره خوشحاله شوه. نو عایشه رضی الله تعالی عنها ورته وي څه حضور پاک څو فرمایل؟ وی نه د حضور پاک د مرګ نه پس به ویم چې کله حضور پاک وفات شو صحابه راځي صحابو ته ولاړه ده ویړم یخ شه وی زما په پلار باندې خاورې واړولې وي ستاسو زړه څنګه کېده چې په پیغمبر هم خاورې اړولې وې. دومره لوی خفګان په صحابو کې یو عجیبه غم لکه صحابه وی د پیغمبر مرګ دومره لویه صدمه وه چې حضور پاک وفات شو ته به وی چې بالکل د دنیا نه روشنایي او راحت ختم شو او چې پیغمبر راغلی و داسې عجیبه راحت و. نو عایشه رضی الله تعالی عنها وی چې کله حضور پاک وفات شو نو فاطمه رضی الله تعالی عنها د هغې نه پس ته خاندلې نه دي خاندلې دومره لویه صدمه وه. حضور پاک ورته وی دا دې مرض نه معلومیږي چې زه به وفات شم خو زما نه پس ته به ټولو کې اول خاندان کې ته ما سره ملاقات کوي ځکه ډېره خوشحاله شم. 6 میاشتې پس ته حضور پاک سره بیا د حضور پاک د وفات نه 6 میاشتې پس درېیمه روژه وه چې فاطمه رضی الله تعالی عنها وفات شوې وه. دومره مینه به یې ورسره کوله چې کله به حضرت علی رضی الله تعالی عنه فاطمه رضی الله تعالی عنه خپلو کې څه خبرې راغې حضور پاک به ورغو دواړو روغې به وکړي او بار بار هغو په منبر به وي نن ما د هغه خلکو روغه کړې ده چې ما باندې ډېر زیات ګران دي او هغه حضرت علی رضی الله تعالی عنه دی او حضرت فاطمه رضی الله تعالی عنها ده. دا د پیغمبر تعلیم ده ما محترمو. دا د حضور پاک د دین هغه یو سبق ماته ملاویږي چې زما لور ته څوک خبرې وکړي زه څه کوم ورسره زه ټوپک راوالم هغه پسې ښه زما لور ته د بد رد ووایې
دا نویم چیرې په دې باندې راحت دی څومره خوشحاله دالته خاون ولا مزدوري کوي خاون ولا حلال حرام نه ګوري روړي ولا خو چې دلته کینوله یو واقعه مې کته یو کس خبره کوله هغه وی زما روندار خپه شو وي د تر لور مې کړې وه ما ورته وی ناجایزه مه کوه هغه زما روندار دراده چې زه معافي د هغې نه وغواړو هغه واپس راولو نو وی چې لاړو هغې خسته روټۍ ته یاره هغه کېناستو وی په دې دوران کې وی ما دې ورور ته وی چې دې روندار ته مې وایه دا سامان اوچت کا او ګاډي کې کېده چې زه کور ته وی چې هغې سامان اوچتو وی دې ښځې پې تنزیه خبرې پې وکړي چې زه خو در سره نه تلم دا ورور دې راغلی دی زه به ستا داسې وکړم نو وی دله غوسه ورغه هغې ته خبرې وکړي په دې وخت کې 3 رونه دي راپاسي ښه زمونږ په کور کې زما خور بېعزتي کېدا کې نو 2 ورته لاس اچولی دی او بل تمانچه راغستې ده نو ده خو دا 2 پریښې دي ځان یې بچ کولو هغه تمانچه هغه طرف ته تو کړی دی او ډس شوی دی سړی په زړه لګېدلی دی مړ شوی دی نو هغه لږ شر نه هغه دی هغه وایي دا دی د 500 هغه اډر پې جاري شوی دی او هغې دعوه په دې بل رور باندې وکړه چې دی راغلی زموږ رور یې ووجلو نو د دې لږو شرو نه الله بیا ستا هغه کور سمی خو شیطان ترې نه لوی شر جوړ کړي نو په دې خبرو کې پیغمبر وی چې ډیره بهترینه خبره دا ده چې ما د ښایسته خلکو روغه وکړه او په ما باندې ډېر زیات ګران دی قابل قدر محترمو د خپل کور ماحول صحیح کې د دین یوازې تاسو دپاره نه دی ګورئ د ښځو دپاره هم دی ښځو ته هم دا دین وښایئ ښځو ته هم اسلام وښایئ قرآن ورته وښایئ د شپې سملې یو کتاب ځان سره شروع کا د صحابو د واقعاتو د پیغمبر د ژوند د قرآن د حفظ د واقعاتو بچو ته چې اوس نه وې په هغه کې به دا شوق پیدا کېږي خو چې ته اوس بچو ته وې بچې پبجي کوه بچې موټو پتلو ګوره زه خوزګار نیم دا شیزونه کوه یوټیوب یې ورته آن کې هغه ورته کولو کې نو مخکې به ځي چې سبا دې بچې ګوري اوس خلک دې حده پورې راځي دلته یو کس راغلو دومره په فخر وي ته به دومره په موبایل نه پوهېږي څومره زما دا زوی پوهېږي او وی تاله د پلاني ټوپک نوم درځي د پلاني ګاډي نوم درځي وی زما دې زوی ته پته ده وی د هغې قیمت هم درته وی د هغې د انجن باره کې درته وی د هغې رینج درته وی زما بچه ټول ورځ موبایل کې دا ګوري دا زموږ فخر دی بچو تربیت وکړې یقین وکړه که دا بچي د نورو خلکو ته لاس ته لاړه نو بیا به سبا زه واپس د راتلو کوشش کوم خو نشم بیا کولی الله تعالی دې زموږ د قرآن سره مینه پیدا کړي او الله دې موږ همیشه دې سره وابسته وساتي واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین